بټنسال ټابلیټ بیټامتاسون 0.5 mg مونږ د دمې دپاره استعمالولی شو. دمې دپاره یعنې آسما دپاره، دهن جلن سوزش دپاره، دهن د الرجي دپاره مونږ استعمالولی شو. کانسي شو یعنې ټوخی شو، خراش شو، د سکن باندې چې کوم ریشز وي د هغې دپاره، یا ایچینګ شو د هغې دپاره مونږ استعمالولی شو، خارښت دپاره، او خاص کر سپیشل د سینې د الرجي دپاره مونږ استعمالولی شو. السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله به دوستانو. تاسو ته ښه پته ده هر کله چې هم زه ویډیو کوم هغه زه د میډیسن حوالې سره کوم، او د میډیسن حوالې سره چې څومره هم معلومات وي یعنې انفارمیشن وي هغه زه تاسو ته در کومه. نن زموږ ویډیو په پښتو کې وي، ځکه چې تاسو ته ښه پته نه کړه زه هم ویډیو کوم هغه ما په اردو کې کړی وي. نن زه به ویډیو کوم تاسو ته په پښتو کې، هغه د دې دپاره زموږ پښتانه کمرونه کم خویندې چې دي هغه په دې باندې ښه په تفصیل سره پوهه شي. نن به زموږ ټاپک وي په بټنسال ګولو باندې. دې نه مخکې ما هم ویډیو کړی ده هغه هم د بټنسال باره کې وه، خو هغه صرف په اردو کې وه. نن به چې کوم مونږ انفارمیشن تاسو له درکوو هغه د بټنسال ګولو باره کې دی، او ویډیو تر اخره پورې ګورئ. یو عرض دا کوم چې تاسو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ځکه چې تاسو ته هم څومره هم د زما د ویډیو نه څومره هم پیدا کېږي چې تاسو ته حاصله شي، او د دې بټنسال ګولو کې تاسو هم ځان خبرول غواړئ نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ځکه چې زه تاسو دې باره کې د دې چې کوم فایدې وي، د دې چې کوم نقصانات وي، د دې چې کوم استعمال دی، د دې پرایس چې کوم دی، د دې کمپنۍ چې کوم ده، د دې فارمولا، د دې سب یعنې کمپیټیټر چې کوم د دې دي هغه به ټول زه تاسو ته په دې ویډیو کې وایم. ویډیو تر اخره پورې ګورئ، چېرته هم مه ځئ، ما سره اوسئ. سو جی دوستو، نن به زه تاسو ته په بټنسال ګولو باره کې وایم چې بټنسال ګولۍ په څه کې کار ورکوي، او د دې فارموله څه ده، د دې پرایس او د دې کمپیټیټر او د سایډ افیکټ او د یوزز څه دي. نو اول به دې نه مخکې مونږ دا پړاو کړو چې په دې کې څومره پلتې وي او دا کمې کمپنۍ والا دي. نو بټنسال ګولۍ دا مخکې راته په وړو کې پیک کړي، اوس دا راځي په غټ پیک کې. په دې کې وي 100 ګولۍ وي پکې، او په 100 ګولو کې دې کې لس پلتې وي په یو ډبې کې، او په یو ډبې کې په لس پلتو کې لس ګولۍ وي، په لس پلتو کې دهن 100 ګولۍ په ټول ډبې کې. دا جی اس کې کمپنۍ والے دي. که موږ د فارمولې خبرې وکړو نو په دې کې دا یعنې بیټامتاسون د دې فارموله ده 0.5 mg دا ملي ګرامه 0.5. دا جی اس کې کمپنۍ ده، سټینډرډ کمپنۍ ده، ډېر ښه کمپنۍ ده، ډېر مخکې کمپنۍ ده، ډېر ښکلی کار ورکوي. تاسو چې دا هم هر کله استعمال کوئ تاسو بالکل 100% شور دا رزلټ درکوي. دکشن د دې به که موږ د دې استعمال باره کې خبرې وکړو چې دا استعمالیږي د څه لپاره، نو دا دوستانو موږ د الرجي دپاره استعمالولی شو. دا انټي الرجیک دی، خاص کر د سینې الرجي دپاره موږ استعمالولی شو. خاص بیا سپیشل سوزش وي د هغې دپاره هم موږ استعمالولی شو. دغه شان چې کوم الرجي موږ د هر قسمه الرجي وي، هغه د سینې وي که هغه د سکن وي که هغه هر قسمه الرجي وي، د هغې دپاره هم موږ دا استعمالولی شو. دغه شان د دمې دپاره یعنې د آسما دپاره هم استعمالولی شو. کوم د دمې آسما مریضان وي د هغې دپاره هم دا استعمالیږي. دغه شان د دې سره ایچینګ دپاره یعنې خارښ چې کوم موږ د پښتو کې خارښ ویلی شو د هغې دپاره هم موږ استعمالولی شو، دا یوز کولی شو. دغه شان د دې سره کانسي شو یعنې ټوخی شو د هغې دپاره هم موږ استعمالولی شو. او دې سره چې کوم خراش وي په سکن باندې کله هم نه سکن کم خراش چې په هغې دپاره هم موږ استعمال شو. مری کې چې کوم خراش راځي د هغې دپاره هم موږ استعمالولی شو. دغه شان په سکن باندې چې کوم ریشز وي، کم دانې دانې وي یا الرجي مونږ کم چې په سکن باندې تاسو ته به ښه پته وي کله نه کله مونږ داسې وکړو چې یازې وګرو نو هغه بالکل سور شي، دانې پرې وخیږي یا هغه پوڼاک شي، نو د هغې دپاره هم مونږ دا بټنسال ټابلیټ استعمالولی شو. دغه شان د دې چې کوم پټو چې کوم درد وي یعنې د خپو شو مثال طور هغه د هر قسمه درد شو د هغې دپاره هم مونږ دا استعمالولی شو. خو دې سره به شرط دا وي چې دې سره مونږ بل پین کلر هم استعمالو، بیا به الله دا کار ورکوي. دغه شان د دې سره به سپیشل دا چې کوم جوړ شوي څه دپاره دا د چیسټ الرجي دپاره جوړ شوي دي. کله چې هم موږ د سینې یعنې چیسټ د سینې چې کله الرجي موږ ته وشي د هغې دپاره دا سپیشل کار ورکوي. د سینې د الرجي دپاره دا سپیشل کار ورکوي. دوستانو تاسو ته ما د یوزز یعنې د څه لپاره استعمالوي هغه ما تاسو ته بالکل ووایي. که اوس موږ د دې سایډ افیکټ یعنې کم چې سایډ افیکټ وي د هغې هغه باره کې موږ خبرې وکړو. نو سایډ افیکټ دې دا دي چې دا به تاسو ته جلن هم راوستی شي، دغه شانتې بدهضمي هم تاسو ته راتلی شي، دغه شانتې بدهضمي هم کیدی شي، دې سره به تاسو سوزش هم کیدی شي، دغه شان دې سره به تاسو چې کوم دی وزن هم بړاویدی شي، په خېټه کې به درد هم راتلی شي، چکر به د باندې هم راتلی شي دې سره د استعمال سره، دغه شانتې به دې سره تاسو الټه هم راتلی شي. آیا که تاسو دا ثابت هوا یعنې دا که تاسو ثابت شو نو تاسو بالکل د ډاکټر سره رجوع کوئ، پیر د هغې نه پس تاسو دا استعمال کوئ، نو بیا به تاسو څه وروسته څه پریشاني یا څه بالکل مسله به تاسو ته نه وي.
ملګرو که اوس موږ د دې کانټرا انډیکشن باره کې خبرو کوو یعنې چې ها کم پیشنټ وي چې هغه بالکل دا نشي استعمالولی د لیور چې کم پیشنټ وي هغه نشي استعمالولی دغه شانتې د زړه کم پیشنټ وي یعنې هارټ پیشنټ هغه بالکل نشي استعمالولی دغه شان دې سره چې کم پریګننسي کې هر کله هم بالکل دا نشي یوز کولی پریګننسي کې بالکل دا سیف نه دي حامله یعنې کم چې حامله زنانه وي د هغو دپاره بالکل دا سیف نه دي دا بالکل تاسو بغیر د ډاکټر نه مه استعمالوئ او دغه شان د دې سره تاسو ما وایي چې هارټ پیشنټ لیور پیشنټ کډنی پیشنټ او کم پریګننسي چې کوم وي د هغې کې تاسو ډیورینګ پریګننسي کې موږ بالکل نشو استعمالولی دوستانو که اوس موږ د دې پرایس باره کې خبرې کوو چې دا د پرایس څه دی د دې چې کوم دی 162 روپۍ پرایس دی جی اس کې کمپنۍ والی دي دا بالکل تاسو ښه ارزانه فریوزي تاسو دا بالکل استعمالولی شئ خو آیا البته شرط دا دی چې تاسو هر کله هم دا استعمالوئ نو ډاکټر سره به ضرور رجوع کوئ ځکه چې تاسو ته ښه پته موږ تاسو لپاره صرف او صرف د ټیبلېټ باره کې یعنې د میډیسن حوالې سره صرف انفارمیشن درکوو معلومات درکوو نو بهتره خبره به دا وي زه عرض کوم یو خواست تاسو ته کوم چې ښه خبره به دا وي یعنې غوره خبره به دا وي چې تاسو ډاکټر سره د ټیبلېټ استعمالولو نه مخکې تاسو ډاکټر سره رجوع کوئ پھر د هغې نه تاسو اګولی استعمال کوئ نو چې بیا څومره هم انشاءالله تاسو ته بالکل څه مسله نه راځي موږ به صرف تاسو له صرف انفارمیشن درکوو د میډیسن حوالې سره آیا که ستاسو په زړه کې هم څه کوېسچن لرئ نو تاسو بالکل زموږ نه کولی شئ انشاءالله موږ به تاسو له کمنټس په ذریعه تاسو له جواب ضرور درکوو آیا او دا راته هم ووایئ چې به نیکسټ ویډیو زه په څه باندې تیاره کړم نو ستاسو په عرض سره او ستاسو په وینا سره به انشاءالله زه نیکسټ ویډیو سره بیا حاضرېږم چې تاسو چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ نو دا وه زما پښتو کې ویډیو ما تاسو دې نه مخکې هم وي چې ما دې نه مخکې په اردو کې ویډیو کړې وه دا زما پښتو کې وه ځکه چې هغه پښتنو ورونو خویندو دپاره کم چې پښتو باندې ما وایي چې دې سره په ډیټیل باندې پوهه شي دې نه مخکې ما په اردو کې هم کړې وه نو دا ما پښتو کې ځکه دې دپاره کوم موږ وایي چې پښتو زموږ پښتانه کم وروڼه او چې وروڼه او خویندې چې کوم دي هغه په ډیټیل سره پوهه شي نو امید لرم تاسو په دې ویډیو باندې بالکل پوهه شوي وئ او څه فایده به حاصله شوي وي نو که تاسو آیا په دې ویډیو باندې پوهه شوي او ویډیو خوښوئ نو لایک او کمنټس ضرور وکړئ چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ الله مو ښه ساته الله مو د بیمارو نه وساته ځکه چې بیماري ډېره بده بلا ده دغه د اسپتال او چکرونه هم الله تعالی وساته چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان